بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر 79 نمبر درس دی. ان شاء الله نن به موږ د تیمم ارکان وایو. ارکان التیمم، ارکان دا د رکن جمع ده او رکن یو جز ته وایي، جز ته. لکه مثلا څنګه په مونځ کې دا ودرېدل دا یو جز دی، دا یو رکن دی. رکوع کول دویم رکن دی، د رکوع نه ودرېدل دا بل رکن دی. یوه سجده یا دا بل رکن دی، د سجدې نه پاڅېدل دا بل رکن دی. نو دغه شان څنګه چې مونځ کې ارکان ډېر زیات دي، ارکان چې دی دا د رکن جمع ده. ډېر رکنونه دي پکې، ډېر اجزا دي پکې، جزونه دي پکې. نو دغه شان د تیمم هم ارکان دي. نو ارکان التیمم، ارکان مضاف دی، تیمم مضاف الیه دی. نو موږ به د مضاف الیه معنی مخکې کوو، بیا وروسته د ارکان معنی کوو. د تیمم ارکان، د تیمم ارکان ما دلته لیکلي یې د رکن جمع ده. ارکان د رکن جمع ده. نو دلته وایي ارکان التیمم، د تیمم ارکان، د تیمم ارکان اسنان دو دي. د تیمم ارکان دو دي. فقط معنی ده صرف، اسنان دو ته وایي، دوا ٹھیک شو، او فقط معنی ده صرف. نو ارکان التیمم، د تیمم ارکان اسنان فقط، صرف دو دي. د تیمم ارکان صرف دو دي. کم کم دي؟ مسح جميع الوجه، مسح معنی مگل، مگل جميع الوجه، جميع ټول ته وایي، او وجه دا مخ ته وایي. نو دا مسح مضاف دی، جميع د دې مسح دپاره مضاف الیه دی، او واپس مضاف دی د دې وجه دپاره. ٹھیک شو، او دا وجه مضاف الیه دی. نو موږ به اول د اخره نه ترجمه شروع کړو. نو مسح جميع الوجه، د ټول مخ مسح کول. د ټول د جميع معنی به اول وکړو، د ټول یا د پورا، د پورا یا د ټول. د جميع معنی ته پورا هم کولی شي او ټول هم کولی شي. نو د پورا مخ مسح کول، د پورا مخ مسح کول. نو دا د تیمم یو رکن دی چې یاره په پوره مخ، په مکمل مخ به د دې به مسح کې یو ویښته برابر ځای به پکې اوچ نه پرېږدي، یعنې دننه پکې پاتې هم شو د یو ویښته برابر ځای، نو ستا تیمم نه کېږي. او دویم نمبر رکن د تیمم مسح الیدین، مسح مگل، مسح کول. یدین د ید تسنیه یدین دی. ید یو لاس ته وایي، یدان او یدین دا دوه لاسونو ته وایي. نو دا یدین چې دی دا مضاف الیه دی، نو مضاف الیه همیشه مجرور وي. نو دا یدین چې دی دا مجرور شکل کې دی. نو مسح مضاف، الیدین مضاف الیه. د دواړو لاسونو مسح کول، د دواړو لاسونو مسح کول. مع المرفقین، مرفق دا یو څنګل ته وایي، مرفقان یا مرفقین دا دواړو څنګلو ته وایي. نو مع معنی د سره، مرفقین دواړه څنګلې، دواړو څنګلو. نو مسح الیدین، د دواړو لاسونو مسح کول. مع المرفقین، سره د دواړو څنګلو، د دواړو لاسونو سره د دواړو څنګلو مسح کول. ٹھیک شو. نو دا دوه ارکان دي د تیمم. د تیمم صرف دوه ارکان دي. یو ته وایي د پوره مخ مسح کول، او دویم د دواړو لاسونو سره د څنګلو مسح کول، د دواړو لاسونو سره د څنګلو مسح کول. نو دا دوه، صرف دا دوه د تیمم ارکان دي. نو په تیمم کې صرف دوه خبرې دي. یو خبره پکې د پوره مخ باندې به داسې لاس راکاږي بس، او دویم د دواړو لاسونو مسح به پکې وکړي. نو دې کې لکه د دغه په شانتې، د اودس په شانتې خپې وینځله او یا د سر باندې مسح کول، دا شیز پکې نه وي. بس صرف به دا لاسونه به یو ځل په ځمکه داسې ووي، داسې سنتو کې را روان دي. یو ځل به په ځمکه لاسونه داسې کېږدي، کولاوې ګوتې، او هغه به بیا لږ داسې وڅنډي او بس پوره مخ باندې به راکاږي. بیا به دواړه لاسونه په دغه باندې کېږدي، په خاوره کې، او واپس به روالي داسې به لږ وڅنډي، او د اول به د ښي لاس د شا طرف، بیا د مخه طرف داسې وکړي، بیا به د ګس لاس شا طرف او د مخه طرف. نو دوه ضربونه یي، یعنې دوه ځل په ځمکه لاس کېښودلي. یو ځل به په ځمکه لاس کېږدي، نو د مخ مسح به وکړي. بیا به په دویم ځل په ځمکه لاس کېږدي، نو هغه دویم ځل باندې چې په ځمکه لاس کېږدي، په دې به د دواړو لاسونو مسح وکړي، به د دواړو لاسونو مسح وشوه. نو دغه دوه ارکان دي د تیمم. اوس وایي سنن التیمم، سنن التیمم، سنن دا د سنت جمع ده، او تیمم خو تیمم ته وایي. نو دا سنن مضاف دی، التیمم مضاف الیه دی. نو ته به وایي د تیمم سنت، د تیمم سنتونه، د تیمم سنتونه. تیمم کې څو خبرې سنت دي، نو راځئ هغه اوس وایو. وایي تسن الامور الاتیه، سنت دي. تسن معنی د سنت دي. الامور، امور د امر جمع ده. دا لپاره مې ورته لیکلي د امر جمع ده. امور د امر جمع ده. کارونه، امر یو کار ته وایي، او امور کارونو ته وایي. آتیه معنی د راتلونکي، راتلونکي. نو تسنو،
تسن الامور الاتیه راتلون کی کارونه الامور دا موصوف ته الاتیه ولا صفت ته اول به صفت معنی کې بیا به موصوف معنی کې راتلون کی کارونه سنت دي فی تیمم په تیمم کې راتلون کی کارونه سنت دي په تیمم کې راتلون کی کارونه سنت دي نو اول نمبر ايقول قال يقول معنی دا ویل نو یقول معنی دا اس نے کہا هغه وی خو چې کله د یقول نه مخکې ان ولګي نو دا ان د یقول معنی مصدر ته واړی نو بیا به د مصدر معنی وکي ویل نو ان یقول ویل بسم الله الرحمن الرحیم فی اوله فی معنی رکی اول شروع اول او ها دا تیمم یادای د تیمم په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دا یو سنت شو ٹھیک شو نو د تیمم چې شروع کې اول به بسم الله الرحمن الرحیم وي نو دا قوي وای ای یقول ویل بسم الله الرحمن الرحیم فی اوله د دې په د ها ضمیر معنی اولو کې او بیا په پسې د اول معنی کې بیا به د فی معنی کې یعنی د تیمم د ها ضمیر معنی تیمم ته راځي دا تیمم یادای نو د تیمم په شروع کې بسم الله الرحمن الرحیم ویل دا یو سنت شو دویم سنت يراعي الترتيب يعني يراعي نو يراعي دا فعل مضارع د چې کله ان مخکې ولګي نو یو خو د فعل مضارع د اخري یا له زبر ورکو اخري حرف له زبر ورکو او بل د دې معنی مصدر ته واړوله نو يراعي رعایت ساتل خیال ساتل الترتیب د ترتیب یعنی په ترتیب سره به تیمم کې ایراعی الترتیب د ترتیب خیال ساتل د ترتیب رعایت ساتل فیمسح الوجه فمعنى نو يمسح الوجه د مخ مسح کول اول به د مخ مسح کی دا ترتیب دی ایراعی الترتیب فیمسح الوجه اولا يعني الترتيب خيال ساتل فيمسح الوجه اول بدا مخ مسوكي ثم يده اليمنى ثم معنانا بيا يده خپل لاس اليمنى خي بيا خپل خي لاس مسوكي ثم بيا يده اليسرى د خپل غس لاس مسوكي ٹھیک شو نو اول بدا مخ مسوكي دا ترتیب دی بیا به اول به بیا به لاسونو لراشي نو اول به د خلاص مسو کی بیا به د غس لاس مسو کی ٹھیک شو نو درته دغه وای چې ایراعی الترتیب فيمسح الوجه اولا ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى نو ای ترتیب باندې با تیمم وکي نو نبی علیہ السلام با هم په ترتیب باندې تیمم کولو یو ځل ولا یو کسرانه ورته یا رسول الله تیمم بسنګ کوما نو نبی علیہ السلام ورته فرمای اول به پورا یو ځل بلاس په خاورو کې کېدی او هغه بلک داسې وسندي بیا به پورا مخ مسو کی بیا به دویم ځل په خاورو کې لاس کېدی او بیا به اول د خلاص مسه داسې وکي او بیا به د غس لاس مسو کی بس دا مکمل دغه دیو شو تیمم دیو شو ته بس پدی باندې اوس منظم کوا او ته تلاوت هم کوا چې څه کې هغه په کوا اوس چې څه سیس په نیت باندې تیمم کو مکه ان سیس په وکا الله يفصل فصل يفصل معنا جدای کول جدای راوستل جدا کول ٹھیک شو یعنی یو بل نه بیلول نو ګورئ ان معنا دا ان مصدریه ده دا ان مصدریه ده دا د فعل مضارع نه مخکې چې ولګي نو د فعل مضارع اخري حرف لا ضمه ورکوي او نون اعرابي ولا وصغیر هغې نه نون اعرابي ختموي نو وایي الله يفصل لا يفصل معنا ده جدایي نه راولي الله يفصل جدایي نه کول جدا کول نه د یو بل نه جدا کول نه بین مسح الوجه د مخ مسح واليدين او د دوانو لاسونو مسا بفعل باجاره معنا سرا فعل داسې کار اجنبي چې ناشناوي نوی وي غیر متعلق وي ٹھیک شو د تیمم سره څه تعلق نه وي لکه مدري مطلب دا دی وای الله يفصل جدایي کول بین مسح الوجه واليدين د دوانو لاسونو او د مخ په مسا کې یعنی دا چې کله انسان او دا او بفعل داسې کار سره اجنبي چې ناشنا وي د دې تیمم سره دا غي کار سره تعلق نه وي او ته اوس مثلا ګورې زه تیمم کوم د دې مطلب دغه دی تیمم کوم
او اول ضرب مې ووالو په ځمکه مې اول داسې لاس کېښوده او هغه مې داسې بیا د مخ مسه وکړه او په دې دوران کې راته په موبایل رنګ راغی او بیا ما موبایل راواغستو په هغې مې خبرې وکړې او هغې نه پس مې بیا دویم ضرب ووالو د لاسو مسه مې وکړه نو دقه درته وایي چې ستا په دې موبایل خبرې کولو نه دا تیمم ضروري و ستا د مخ مسه خو دې وکړه خو بیا د لاسو د مسې او د مخ د مسې په منځ کې تا په موبایل خبرې وکړې نو دا ستا تیمم ټیک نه دی داسې به وایي نه کې نو دقه درته وایي وایي الله یفصله جدایي به نه کې جدایي نه کول بین مسح الوجه د مخ مسې په منځ کې والیدین او د دواړو لاسونو په منځ کې یعنې چې کله مخ مسه دې وکړه او بیا درته په موبایل رنګ راغی او تا هغې باندې اول خبرې وکړې دا خبرو نه پس بیا تا د لاسو مسه وکړه دقه درته یادوي چې یاره ته به جدایي نه راولي د مخ په مسه او د لاسونو په مسه دوران کې ټیک شوه بفعل اجنبي یعنې ناشنا کار سره بفعل اجنبي یعنې ناشنا کار چې د دغې کار د تیمم سره څه تعلق نشته دی بې تعلقه غونته غیر متعلق کار دی نو دا تا ولې په دې تیمم دوران کې وکړو نو دا وایي دریم سنت دا دی چې ته به د مخ او د لاسونو د مسې په دوران کې یو ناشنا کار نه کې یعنې د مخ او د لاسونو د مسې په دوران کې به یعنې مطلب دا دی چې د تیمم په دوران کې به ته ناشنا کار نه کې چې هغې سره ته د مخ او د لاسونو د مسې په دوران کې جدایي راولې ټیک شوه ښه جي دا خو درې شو څلورم سنت پکې دا دی ان یقبل اقبل یقبلو اقبال باب افعال نه دی د دې معنی ده مخکې کول د دې ان مصدریه د وجې نه د دې مضارع معنی دغه ته واړوله مصدر ته واړوله نو ان یقبل معنی ده مخکې کول یدیه دا یدانې دی چې کله دا یدانې مضاف کېږي حالت نسبي کې دا به یدینې شي یدینې نو بیا چې کله تثنیه مضاف کېږي نو د هغې نون پکې نه هغه ختمېږي نو یدی معنی دواړه لاسونه او هی خپل ټیک شوه نو ان یقبل یدیه خپل دواړه لاسونه مخکې کول ویدبر او رسو کول هما دا دواړه لاسونه فی التراب په خاوره کې مطلب دا دی چې تا کله د ضرب دپاره په خاوره کې لاس کېښوده نو اول به یې لږ داسې مخکې بوځې بیا به یې لږ داسې رسو راولې بیا به د هغې نه پس به یې راوالې نو په مخ باندې به یې راکاږې نو چې کله لاس داسې کړي نو لږ یې مخکې کوه واپس یې لږ رسته کوه دقه وایي ان یقبل یدیه خپل لاسونه مخکې کول ویدبر او رستو کول هما دا دواړه یعنی لاسونه یادوي دا هما د لاس ته راجع دی نو ته دا خپل لاس چې په ځمکه کېږدي نو اول به یې لږ داسې مخکې کړي بیا به یې لږ داسې رستو کړي ویدبر او رستو به یې کړي هما دا دواړه لاسونه فی التراب په خاوره کې دې لاس کېښوده نو لږ یې داسې مخکې کړه واپس یې داسې رستو کړه او بیا په مخ مسه وکړه او د پنځم نمبر سنت دا سنت دی پنځم سنت ان ينفض اليدين انفض ينفض دا انفض نفض ينفض د باب نصر ينصرون لري نو د دې مطلب دا دی سندل داسې سندل یو سیز داسې سندل ټیک شو نو دا ته وایي ان ينفض سندل يدين دواړه لاسونه به وسنډي بعد رستو رفع اوچتول هما دا دواړه لاسونه فی التراب خاورې نه دلته کې د فا معنی به ناو کې ټیک شوه د خاورې نه چې کله لاسونه خاوره کې به څلورم نمبر کې څه وایي کله چې ته په خاوره کې لاس کېږدي نو لږ به یې داسې مخکې کړي بیا به یې لږ داسې وروستو کړي اوس پنځم نمبر کې وایي چې کله بیا ته د دغې خاورې نه دا لاسونه روچت کړي که نه نو وایي ان ينفض اليدین دا دواړه لاسونه به داسې وسنډي داسې به وسنډې چې د هغې که پسې ډېره خاوره نښتي نو خاوره به ترې لږه کمه شي چې ستا دا مخ باندې بیا خاورې وننښلي نو چې ته عبادت کوې نو بیا په مخ پسې خاورې وي نو داسې نه ده پکار وایي دا لاسونه به دې خپل داسې لږ وسنډې ټیک شوه او بیا به په مخ باندې راکاږي نو ان ينفض اليدین دواړه لاسونه سنډل بعد رستو رفع معنی د اوچتول هما دا دواړه لاسونه اوچتول رفعهما دواړه لاسونه اوچتول فی التراب خاورې نه نو خاورې نه دواړه لاسونه اوچتول یعنې خاورې نه دواړه لاسونه اوچتولو نه پس دا دواړه لاسونه خپل سنډل دا پنځم نمبر شو شپږم نمبر وایي ان یفرج معنی د کولاوول ټیک شوه نو ان یفرج اصابعه د اصابع ګوتو ته وایي ګوتې
نو وای ان يفرج کلاوول داسې کلاوول اصابعه خپل ګوتې داسې کلاو ساتل کم وخت کې عند په وخت وضع اليدين لاسونه کې خودل فی التراب په خوره کې عند معنا په وخت وضع معنا کې خودل اليدين دوانه لاسونه فی التراب خوره کې دوانه لاسونه کې خودل نه دي چې کله ته خوره کې وې دوانه لاسونه دي نو وې داسې بند لاسونه بنک دي چې دا تا لاسونه داسې بند کړي نه دا ګوتې به داسې کولو کې په خوره کې به کېني بیا به لږ داسې مخکې کې وروسته به کې بیا به لږ داسې وڅنډي او په مخ باندې به راکاږي نو دا زمونږ د مکمل دا 5 سنت شپږ سنت شو او د تیمم دا 2 ارکان شو نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام